الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. د سورة البقرة دا ولنی حصی دویم باب غشورو پدې کې مسله توحید هغه بیانوله فیا ایها الناس اعبدوا سرا پاغي باندې دلائل هغه بیان شولو د نعمتونو تذکره شروع یوازې د یو الله عبادت کوئ ځکه الله تاسو د نش نشته کړی یې دا یو نعمتو دویم دا دی یوازې د یو الله عبادت کوئ ځکه د دنیا ټول سیزونه الله ستاسو د پیدې لپاره پیدا کړی دي بل نعمت د الله رب العزت و خلافت ستاسو نیکو یعنی انسانانو ته الله رب العزت خلافت او بادشاہی د ځمکې حواله کړې ده. قال یا آدم انبئهم باسمائهم تړون د دې آیات د مخکې آیاتونو سره هغه دا دی ربط دا دی مخکې آیاتونو کې علم د آدم علیه السلام ذکر شو چې وعلم آدم الاسماء كلها او عدم علم د ملائکو ذکر شو لا علم لنا الا ما علمتنا. نو دی آیات کی اعلام د آدم علیہ السلام ملائکو لا چی دا ملائک چیو دی آدم علیہ السلام خبر کرل دی تر دی سیزنو پاتا نوا نو آدم علیہ السلام ورتو خودل گویا کہ دے آیات کی تسرید پا غوروالی دا آدم علیہ السلام دا ملائکونا پس وجبان دے پا دی وجبان دے خبر کرے و مونگا چی ملائک پاک مخلوقو آدم یعنی انسانان اغا مخلوقو چی دی کی گنام کے دے شو او ثوابم کے دے شو دی انسانانو نا دوارا کار کیگی سرد دینا چی دزمکی بادشاہی اللہ انسانانو تا سپاری نو پدی کی بس حکمتی ملائکو ویل آغا حکمت منگتو خیا اللہ نو ملائکو تا اللہ رب العزت آغا حکمت اخودو وسی پی سمپو وکی چی وګورا تاسو د هغه سیزونو د فوایدونه او د هغه سیزونو علم تاسو سره نو دی آدم علیه السلام چې انسان دی د تاسو پوه کړی دو نو په دی وجه باندې دی غوره شو او تاسو د ځمکې د بادشاهت دپاره لایق نشوئ. قال یا آدم انبئهم باسمائهم اللہ رب العزت وی قال یا آدم انبئهم باسمائهم
ویل اللہ رب العزت یا آدم اے آدم انبئهم خبر ورکدی ملائکو لرا بی اسمائهم پنمونو د دې سيزونو باندې. یعنی الله رب العزت آدم علیہ السلام ته وی ملائکو ته علم نو وسی ته پوه کا چې دا سمسای د سره پاري دا کټوای د سره پاري لور د سره پاري کتاب د سره پاري تختر سره پاري په دې باندې پوه کوسو. نو آدم علیہ السلام به پوه کوي وسو چې ملائک د آدم علیہ السلام نه علم حاصل کی. نو ملائکو ته په خپل پته ولګيږي چې یاره مونږ اوس غوره نه یو د ځمکې د بادشاهت او د خلافت د پاره ولې ځکه مونږ شاګردانی شولو او آدم وستا شو. مونږ د آدم نه پوهه حاصل کړه. آدم مونږ ته وویل چې دا شی د دې دپاره دا د دې دپاره. نو آدم علیہ السلام مونږ له علم راکو مونږ ته وویلو. نو آدم استاد شو او مونږ شاګردان شو. او قاعده دا ده د علماو چې استاد چې په شاګرد باندې غوري عام طور لدای. نو آدم علیہ السلام هغه په ملائکو غوره شو. دا دلیل له په دې خبره باندې وس چې انبیاء علیهم السلام دا د ملائکو نه غوره دي. او انسان چې ځان په صفت د انسانیت وپیژني ځان نه انسان جوړ کی نو د ملائکې نه غوره کېدی شي. دا دلیل له په دې خبره باندې. قال یا آدم انبئهم باسمائهم وی اللہ رب العزت اے آدم انبئهم خبر ورکدی لرا باسمائهم پنمونو د دې سيزونو باندې. فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات. کله چې خبرداري ورکو آدم علیہ السلام ملائکو لرا باسمائهم پنمونو داغي سيزونو. دا کم خبرداري مراد ده؟ دا خبرداري قولی او عملی دواړه مراد ده. یعنی ګورا آدم علیہ السلام ورته دا ویلو چې کوم سيزونه الله آدم ته خودلیو. نو آدم علیہ السلام ورته دا ویل دا پلانې شری دا پلانې شری دا پلانې شری. قولی پوهه ملائکه لور کړه ملائکه پوهه کړل او عملی پوهه ولم ورکړه. عملی پوهه دا مقصد چې مثلا سمسای باندې کم یو کار کیږي نو پاغه باندې خلق سالن لړي روباسي په او کټوای باندې سکیږي هغه کې خلق پخی. نو آدم علیہ السلام ورته عملی خودلم سمسای ورته خودلا پاغه ورته سالن روباسو کټوای کې ورته پوخ کو پلوري ورته سوري بل راوري بل وغیرہ وغیرہ. داسې چې آدم علیہ السلام ته کم سيزونه الله خودلیو قولی پوهه ورکړه او عملی پوهه ورکړه. نو پدی باندې ملائک شاگردان شو د آدم او آدم وستاش. نو صفت انسانی په ملائکو باندې غوره شو. بس ملائکو ته په خپل پته ولګیدله چې آدم علیہ السلام یعنی انسانان چې الله د زمکه د مشرع او د زمکه د خلافت د پاره غوړه کړل د دې وجه داوا چې دی عالمان دي. دی کی صفت د علم ده کسبی علم پدې کې راځي زکه دی غوړش. او دی کی دلیل له اورد ده پاغه چا باندې چې اغي وي د ملائک وي د ملائک عقول دي د دې په علم کې وی زیاتې ناراضي د ملائکو په علم کې. د دې علم وی داس علم دی چې بس دا د مخ کې نه چې کم حاصل شوی دی په دې ټولو سيزونو باندې دی وی زیاتی علم تر دې ضرورت نشته وی پوه دی پارسو. دا پاغي باندې رد دی چې وګوره کو ملائکو ته د هر څه پته وي نو ولي آدم علیہ السلام ته چې کوم سيزونه معلوم او هغه ملائکه ته ولې نو معلوم. نو دا رد دی پکې پاغي باندې هم. فلما انبأهم باسمائهم
کله چې خبرداري ورکو الله رب العزت کله چې خبرداري ورکو آدم علیہ السلام هم ملائکو لرا باسمائهم پنومونو د دې سيزونو باندې نو قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض. دا آیات دی زینا قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض. دا آغا مخ کی خبری تفصیل لے وسو چې آدم علیہ السلام ملائکو تا کم سیزونو خودل نو ملائک خو پی نه پویدل نو الله رب العزت ملائکو تخپل حکمت خی وستا دا پتا ولگی دلا قال الم اقل لكم اویل الله رب العزت الم اقل لكم آیا ما ویلی نو تاسو تا ملائکو تا وی یعنی ما ویلی تاسو تا دا استفهام انکاری دے او علم د تنبیه د پاره دی آیا ما ویلی نو تاسو ته انی عالم غیب السماوات والارض یعنی ما تاسو ته ویلی وو انی عالم غیب السماوات والارض چې یقینا ز پویګم په پټو د اسمانونو د زمکو باندې. ګورستا سو فکر شته مخه ته تاسو ته ما ویلی قال انی اعلم ما لا تعلمون. دا جواب اجمالی وکنا اجمالی او لند جوابو. ملائکو ویلی الله دی په پزمک کی فساد کی دی به ویني توي او سره د دینه چې ته د زمکه مشارایل دی غورکاینو سچل بی. دا الله د طرف نه جواب راغلو انی اعلم ما لا تعلمون. ز پویګم په هغه سباندې چې تاسو په نه پویګای. ملائکو ته ویل دلته وسوي قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض. ویل الله رب العزت چې ما ویلی نو تاسو ته چې یقینا ز پویګم په پټو سيزونو د اسمانونو والارض د زمکو باندې. التو ما لا تعلمون او دلته دی انی اعلم غیب السماوات والارض. یعنی دا آدم علیہ السلام دا پیدایش چیرے او دا آدم علیہ السلام پا پیدایش کے چکم حکمتو دا پا ملائکو باندے غیبو. ملائکو تردی پتا نوا ملائکو تردی پتا نوا غیبو نو پا غیبو ملائک نپویدل. گنی گو رہتا سو کئی دا سکار انی عالم غیب السماوات والارض. دا غیب السماوات والارض دا ځان لکه دسی او التسری انی عالم ما لا تعلمون. ز پویګم په سمانه چې تاسو په نه پویګای. دا لا تعلمون او دا غیب السماوات یو ځای کې تاسو سره نتیجه براوزی لا تعلمون غیب السماوات والارض. ما لا تعلمون دا مخ کی انی عالم ما دخ کلام لرکای او دلته کی انی عالم اقول لكم انی عالم غیب السماوات نو دا مخ ته کلام ته لرکای او غیب السماوات والارض پری دوای نو سم مقصد وش لا تعلمون غیب السماوات والارض. ملائکه تعالی وی چې تاسو په پټو سيزونو د اسمانونو د زمکو نه پويږئ او د آدم علیہ السلام په پیدایش کې او زمکه کې چې هغه بادشاہ جوړیږي دا په تاسو غیبو. نو لہذا په غیب تاسو پویدل نه هغه حکمت تاسو ته معلوم نو. وس درته معلوم شو چې ولی آدم غوړه شو ځکه آدم استاد دی او تاسو شاګردان یې نو ځکه آدم د زمکه خلافت لغوره دی. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. دلته اعتراض دارازی چې الله وی انی اعلم غیب السماوات والارض. ز په پټو سيزونو د اسمانونو د زمکو پويګم. نو الله ته سب پټي الله ته پټ سشتا الله ته غیب شتنا غیب الله ته نشتا الله ته دا ټول سيزونه ښکارا دي. دا قران ولي وی چې الله وی چې ز په پټو سيزونو پويګم دا په نسبت سره ما ته وی
ما تا ته چې دینو غیب دي چې ما او تا ته غیب دي الله ته غیب نشته سو د انسانانو ته د عالم په دوه قسمه تقسیم دی یو عالم الشهادت ته او یو عالم الغیب دی نو دا تقسیم د عالم چې یو عالم الغیب دی یعنی پټی چې د انسان نسو او یو عالم الشهادت دا انسانانو ته په نسبت سره دی الله رب العزت ته پټ سنشتا الله ته دا هر څه په علم کې یو شان دی بالکل ما کان او ما یکون انتر دی چې دا نور او په ګټه کې دنه یو میګه د شپې په تک تور تیار کې چې غلې ناشته دغه میګه او دا نور دا الله رب العزت په علم کې یو شان دی پټ او ښکارا الله ته د نشتا الله ته ټول ښکارا دی خدا په نسبت سره ما ته وایي وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ او پویګم په هغه څه باندې ما تبدون چې تاسو ښکارا کوي وما كنتم تكتمون او هغه چې تاسو پټوي ملائکه تعالی وایي چې زه پویګم په هغه څه چې تاسو ښکارا کوي او په هغه څه باندې چې تاسو پټوي ملائکه ښکارا کول دا چې ښکارا خبره د ملائکه دا وا چې اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء حکمت ملائکه معلومه او دا خبره ښکارا کړه خو ملائکه څه پټ کړي ملائکه څه وما كنتم تكتمون الله ملائکه ته وی هغه چې تاسو پټاوای نو ملائکه د الله نه څه پټ کړي دا خو ملائکه ګناګاران شي بیا جواب دا غیدار چې دا وما کنتم تکتمون ور سره زکوي چې د ملائکو په دی ټولګي کې شیطان ختلو او شیطان داسې شی و چې د ځان په ټولګي د ملائکو کې داخل کړو وو نه ملائکو خو په ټولګي د ملائکو کې ځان داخل کړو نو الله رب العزت هغه ته دا وایي چې تا شیطان پټکړی دي سو بغض حسد عناد تکبر دا دې پټکړې دي دا دې رضان سره پزړه کې ساتلې دي خو ملائکه ور سره الله ذکر کړی دي ملائکه تاسو نو دا د پښتو غ متلی خلک وای لوري وای مې تا او انګوري وای ورته الله یادی ملائکه خو شیطان ور سره دا یادی شیطانو خکارای ملائک لل چې وما کنتم تکتمون هغه چې تاسو پټوي نو ملائک وی چې موږ څه پټ کړی دي خو مراد په دې سره شیطان د شیطان تا پټ کړی دي اصل کې تی واورا انګوري مراد پتی یا دا مقصد دی رسیږي کنه په خبره باندې او یا مقصد دا چې دا کلمه د شمول ده د عموم دا وعالم زپویگم ما په هغه څه باندې تبدونا چې تاسو ښکارا کوي و ما کنتم تکتمون او هغه چې تاسو پټوي ملائکه یوازې نه دي مراد دلته اوس کلمه د شمول شو دلته مراد سوکتی انسانان ورسرم دی پکې پیریان ورسرم دی پکې دا ټول دی پکې نو دی پټول کوي کنه انسانان بغضونه حسدونه کینی او پیریان دا شیزونه پټی نه په خپل سینو کې نو دا مراد انسانان دي پیریان دي دا مراد دي دلته وما کنتم تکتمون او یادا بعضی خلک وی دا په فصاحت او بلاغت د عربو کې شتا دته کلمه د شمول وی په دې اعتبار سره لکه پښتو کې خلک وی کنه وی ډوډۍ نو موډۍ او گاڑے ماڑے دا ماڑے سے مقصد نہیں کنا نو دا کلمه د شمول دا قرآن کریم کم دا محاورشتا زکه قرآن چې دا په فصاحت او بلاغت او په لحون د عربو راغله نو عربو کې دا ټکی اوسنګ چې پښتنو کې دي دا وای کنه گاڑی ماڑی دا ما ور سره یو ځای کوي نو دا قرآن وای پرشتو سے پټکړی نو خدا کلمه ور سره اسی شامل کړه قرآن دا غماډی پشان
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ زه پوهېږم په هغه څه باندې چې تاسو یې پټوئ وما کنتم تکتمون او په هغه څه باندې چې تاسو یې ښکاره کوئ وما کنتم تکتمون او په هغه څه باندې چې تاسو یې پټوئ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تړون د آیات د مخکې آیاتونو سره هغه دا دی مخکې نعمتونه ذکر شولو یو نعمت چې ګوره د نیش نه ماشته کړی یوازې زما عبادت کوه دویم نعمت د دنیا چیزونه ما ستا د پیدې دپاره پیدا کړي نو ما له عبادت کوه که نه یوازې دریم نعمت وګوره د ځمکې بادشاهي مې تاسو ته وسپارله ستاسو نیکه ته انسانانو ته مې وسپارله یوازې زما عبادت کوئ دا بل نعمت دی وس وګوره ستاسو نیکه چې و هغه ما مسجود د ملائکو ګرځو ټولو ملائکو ته ما وی چې آدم ته به سجده وکړئ ستاسو نیکه مې هغې کې معزز وګرځو دا بل نعمت دی په انسانانو نو اوس یې ومنئ که نه یوازې دا نه چې هغه مې مسجود د ملائکو وګرځو بلکې چې پیدا مې کو ملائکو ورته سجده مو کړله د هغې نه بعد مې جنتونو کې هم داخل کړی جنتونو ته مې بوتلی دام نه یوازې خطایي ترې نه وشوله شیطان ورله دوکه ورکړله د دوکې نه بعد مې ورته ماپیم کړې ده د خطایۍ نه بعد مې ورته ماپیم کړې ده دا ټول احسانات ما ستاسو په نیکه باندې کړي دي او په مشرانو باندې چې احسانات دا په کشرانو وي نو تاسو ولې د الله د عبادت نه علاوه د بل چا عبادت کوئ ولې تاسو د الله رب العزت سره په عبادت کې نور شریک ګرځوئ دا بدلته کې ذکر کوي وَإِذْ قُلْنَا نواخلا تر آغا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار دغه آیات پورې به دا خبرې ذکر کوي سلسله واری یا رب دار د مخکې سره تړونه مخکې مونږ ویلیو چې ګوره الله رب العزت وی وهو بكل شیء علیم الله په هر چیز پوه دی یعنی عالم الغیب صرف الله دی د الله نه علاوه بل هیڅوک نشته چې هغه په غیب پوه شي نو مونږ وی چې انسانه ته چې د الله نه علاوه بل څوک په غیب و عالم منی نو څوک په منی انسان به منی پرشته به منی پیره به منی خاکی به منی ناری به منی نورانی به منی که نورانی منی یعنی فرشته نو هغه هوی لا علم لنا الا ما علمتنا ما ته علم نشته الله مگر هغه علم چې تا را کړی یعنی ملائک خو په غیبو نه پوهیږي چې نورانی مخلوق دی نو هغه تذکره وشوله اوس دا د هغه دوو نورو قسمو نوعو تذکره کوي چې هغې م وایي موږ په غیبو نه پوهیږو څوک انسان چې آدم دی او پیری چې هغه شیطان دی هغې م په غیبو نه پوهیږي د هغې دوو تذکره کوي اوس دا دوه قسمه تړونو د مخکې سره وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ او یاد کئ هغه وخت کله چې وویل مونږ للملائکة ملائکو ته اسجدوا سجده وکئ لآدم آدم علیہ السلام ته فسجدوا نو دی سجده وکړله الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړله ملائکو سجده وکړله او ابلیس سجده ونه کړله دا خبره چې الله رب العزت کړې وه دا امر چې الله رب العزت کړو چې آدم ته سجده وکړي نو دا خبره به یاد لرئ دا ټولو ملائکو ته ویلیو د ځمکې او د اسمان چې کم ملائک دي
دی ټولو ته الله ویلي آدم ته سجده وکړئ. خدا کم یو سجده وه؟ د سجدی چې دی عام طور له 3 اقسام دي، 3 انواع. یو سجده دی ته ویل کیږي چې چاته د اکرام او د عزت د پاره سرح کته کول، انحناء، دی ته سجده وای. یو سجده دی ته وای چې د سلام په وخت کې چاته سر لګول پزمکه باندې یا سر ټیټول ورته، دام سجده وا. او یو سجده دی ته وای چې بطور عبادت چاته تندې لګول، سرخ کته کول د عبادت په جوړلا. دا اولنې 2 قسمه سجدي چې وي. کما یو هغه سجده چې چاته سرخ کته کی د اکرام او د عزت د پاره، او یو هغه سجده چې چاته سر ولګي یا سرخ کته کی په وخت د سلام کې. دا سجدي تعظیمی وي دواړه. دا په مخکنو دینونو کې روا وي، جایز وي. زمونږ په دین کې دا منع شوی دي. زمونږ په دین کې به دا څوک نه کوي چې یو سړي سره سلام کوي څوک نو دی ورته سرخ کته کی، یا اسی د اکرام او د عزت د پاره اگر راځي نو دی ورته دا چل کوي، سر ورته ښکته کوي. ګوره به تاسو سرونه ښکته کوي داسې. دا ناروا دي. څنګه ناروا دي؟ دې ځای سره به خبره کوو. تفسیر شربینی کې لیکي، ګوره دا اوس ځکه واما، اوس بعضې خلک ته بعضې اهل باطل هغوی خپلو پیرانو ته خپلو مولایانو صاحبانو سره چې میلاویږي سرونه ورته داسې کوي. داسې تاسو به لیدلي سرونه ورته داسې د عزت د پاره وي مونږ کوې، دا خو یې مونږ تعظیم کوو د هغې. بعضې ورته په خپو باندې پریوځي، خپې وله ښکولئ، لاسونه ښکولئ، سرونه ورته ټیټ کي. دا ټول ناروا دي. فلما جاء الاسلام بطل ذلك بالسلام والكلام. فلما جاء الاسلام بطل ذلك بالسلام والكلام. تفسیر شربینی او خازن وی کله چې اسلام راغې، یعنی د نبی علیہ السلام دین راغې، پیغمبر راغې، زمونږ دین جاری شو، زمونږ شریعت راغې، نو بطل ذلك بالسلام والکلام. داسې قسمه تعظیمونه، داسې قسمه انحناګانې او سر ټیټول په وخت د سلام او د کلام کې باطل شوي دي، منع شوي دي، ناروا ګرځېدلي دي. دا تفسیر شربینی هم لیکي، تفسیر خازن هم لیکي. دویمه خبره دار تفسیر نسبی کی مدارک کی. دا خبره ځان سره یاد لرئ. اسی خبره نه ده، ګوردا کیږي ډیر او خلق ځان له استدلالات ګرځي. بیا تاسو په څه پوهیږئ؟ قرآن ارسته به تاسو شرک وایي، ارسته به تاسو بدعت وایي. پیرانو مولیانو لخپلو لتاویلات کوي. تفسیر نسبی کی دی کان سجود التحیت جائزا، کان سجود التحیت جائزا پیما مضا. دا سجده د پیشکشی او سجده د سلامی چی وا نوی دا جائز وا کلا پیما مضا پتیرو شیو دینونو کی. ثم نسخ بقوله علیه السلام، بیا دا منسوخ شولا د نبی علیہ السلام د قول د وجنه. چاته لسلمان رضی الله تعالی عنہ، سلمان رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام ویل لا ينبغي لمخلوق ان يسجد لاحد من المخلوق. مخلوق لدا جائز ندی، مناسب ندی چې بل چاته د سرخ کته کی، سر دې ورته ټیټ کی په وخت د سلام کې، یا اسی د تعظیم او د اکرام د پاره. نور سیزونه پکې یاد لرئ ښا، دا خپې اوچتول او دا ټینشن او دا پکې ټول یاد لرئ. اگر که دا د تعظیم د پاره
دم د تعظیم د پاره دا ناروا دي. ها ټول ته ګوره مکروه تحریمی دي. بیا په دې ځای باندې تفسیر قرطبی کې هغه اوږد تفصیل کړی دی. هغه وایي دا خو بالکل صحیح ده، دا مکروه تحریمی دي چې یو سړی خپل مشر لا که څنګه مشري، که د دینی مشري او که دنیوي مشري، دواړو خبرو ته فکر کوئ. که د دنیوي مشري او که د دینی مشري په وخت د پیشکشۍ کې، په وخت د سلام کې، په وخت د کلام کې ورته د سرخ کته کوي، انحنا ورته کوي، پس دغه باندې ځمکه باندې ورته تندی لګوي، دا مکروه تحریمی دی. هغه وایي او بیا هغه وایي که د چا دا نیت چې په نیت د عبادت یې هغه له کوي او سر ورته ښکته کوي او هغه له داسې تعظیم کوي چې هغه نه یریږي د یرې د وجې نه چې په ټکره به راته راورسېږي، بیا وایي دا شرک دی. وایي امام قرطبي رحمه الله وایي اوږد تفصیلي کړی دی دلته. نو ځان د دې خبرو نه ساتل پکاري. انسان له د انسان مطابق ادب کول پکاري. ان تر دې مفتیان کرام دور لیکلی دي ستا استاد دی استاد یو پیر راغې تو ورته پاسېدلې، انحنا خو لا لویه خبره ده. استاد دی راغې تو ورته پاسېدلې، سلام دی ورسره وکړو او هغه بیا ووته او بیا راغې او بیا ته پاسېږي، هغه راځي او راځي او ته پاسېږي. نو هغه وایي دا هم صحیح نه دي، ټیک نه دی. وایي مکروه تحریمی دی. وایي ادب ځان له خپل شی دی، خو دوره درجه ورکول یو انسان له دا ځان له یو څه شی دی، دی کې بیا رو رو شپیشتي ټک وخلی کېږي، ټک وخلی کېږي، جوړ حد د خدای ته سړی ورسوي. نو ادب د زړه شی دی، ادب او احترام په خپل ځای باندې، خو دوره لویه مرتبه ورکول دا صحیح نه دی. نو دلته اوس کم یو سجده مراد ده چې آدم علیه السلام ته ملائکو کړې وه. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کله چې ویل مونږ ملائکو ته سجده وکئ په طرف د آدم باندې. دلته کومه سجده ده؟ دلته سجده تعظیمی ده. آدم علیه السلام ته چې ملائکو کومه سجده کړې وه ټولو ملائکو کړې وه، دا تعظیمی سجده وه. او تاسو ته ما وویل دا تیرو دینونو کې څه وه؟ جائز وه. زموږ په دین کې ناروا شوه، د تعظیم د پاره وه. دویم دا دی چې وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سجده وکئ آدم ته. د دې نه مراد څه دی؟ تابعداري ده د آدم. څه مقصد؟ آدم علیه السلام به ځي، بعضې مفسرین دا وایي ښه آدم علیه السلام به ځي، هغه به آسمانی قانون په خلکو جاری کوي، د هغه اولاد به آسمانی قانون په خلکو جاری کوي. نو تاسو د هغې مرسته کوئ. ملائکو ته الله دا وایي سرخ کته کوي نه دی مراده. وی د دې نه مراد دا دی چې وی ملائکو ته الله وی د دې انسانانو چې د آدم اولاد دی او د آدم دی به زما د شریعت زما قانون به په ځمکه جاری کوي، بیا نو تاسو د هغې خلکو حفاظت کوئ. ملائکو ته الله وی دا مقصد دی. وی دریم مقصد دا دی چې دا سجده آدم علیه السلام ته وا. ګورې دا مقصد به چرتم نه چې اهل باطل ته ځان له استدلال ونیسي چې وګوره آدم ته چې ملائکو سجده کړې وه ورسېدلی که نه، نو یا ته ځان له د تعظیم د سجدې استدلال کوي. تاسو ته ما ویل هغه باطل دي، په تیرو دینونو کې ختم شوې خبره. او یا وی آدم ته چې سجده کړې وه سجده د عبادت و. وی دا ملائکو آدم له عبادت کړو. ارس چیو دا جواب الزامی دی ښه. ارس چیو آدم ته چې ملائکو سجده کوله نو ملائکو ته الله وی آدم ته سجده وکړي. مونږ ته دا چا ویلی دي چې ته یا پلانی پیر ته یا پیر بابا ته یا خوندرویزه بابا ته یا شیخ بابا ته یا میاں بابا ته بل ته مونږ ته دا چا ویلی چې دې ته سجده وکړي؟ دا مونږ ته الله ویلی دا ارس سجده وزه. نو هغې ته ملائکو ته الله ویلي آدم ته سجده وکړي، تاسو ته الله ویلی چې بل چا ته سجده وکړي.
کوم ته الله دا ویل دا چې تاسو ری دروازې ته سجده وکړئ، دا راته الله ویل. نو چې کوم انسان نه کوي هغه په شان د شیطان، خو چې او وی کنه نو ویلی دی الله داسې. دا خو د کمکلو خبرې دي. دلته د عبادت سجده دا چرتم نه د مراد چې دا غني آدم له ملائکو عبادت کړي، نه. مفسرین وی که دا سجده د عبادت شي نو د مقصد بداشي وی دا مخې ته چې تاسو ته ما کوم اقوال ویل دا ښکلي او زبردست اقوال دي. که دا سجده د عبادت شي نو مفسرین وی د دې مقصد بداشي. بیا دا د معتزله او مسلک ته، خو لکه بیا مقصد دا نه دی چې دا آدم ته ودا سجده. که سجده د عبادت هم شي نو مقصد به دا شي چې دا به اصل کې سجده شي الله ته، خو په طرف د آدم بشي. لکه ګوره مونږ چې سجده کوو نو مونږ کم طرف ته مخ کوو؟ کعبې ته مخ کوو که نه مخ کوو؟ بیت الله ته مخ کوو نه؟ خو زمونږ دا سجده چې او مونږ چې دا عبادت کوو دا مونږ بیت الله له کوو؟ دا مونږ په دې زړه کې هغه ګټو له دا عبادت کوو؟ هغه تورې کپړې له دا عبادت کوو؟ نه. دا سجده اصل کې زمونږ الله ته، خو په طرف د کعبې. نو دا به سجده شي الله ته، خو په طرف د آدم بشي. نو بیا دا مقصد دی. نو دا غي استدلالات تینا نسوی کی په یو طریقه هم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کله چې ویل مونږه للملائکة ملائکو ته اسجدوا سجده وکړئ لآدم آدم ته، فسجدوا نو دی ملائکو سجده وکړله الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه. الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړله. دلته یو مسله ده. مسله دا ده چې یاره دا ابلیس چې و بعضې خلکو کې دا مشهور دي که نه، وی دا ابلیسم پرشته وه. پرشته څه کوي چې وی د پرشتو وستازو، دا ابلیس وی د پرشتو وستازو. تاسو به اورېدلي ادوره پورې وی د دوره عبادتونه کړي دي چې په اسمان کې په اسمانونو کې یو ځای د سجدې نه خالی نه دی. دا خرافات تا به چې لاره کوم ځای نه راغلي. دلته ځان په دې خبره پوه کوي او د ځان نه وی دا خلک تاسو ته به دلیلونه هم پیش کوي، پلانی چې لیکلي پلانی چې لیکلي، خو د ځان سره به دا خبره یاد لرئ. د ځان نه برلاند مقلدین نه جوړوئ. د قرآن طالب چې کنه نو هغه په دې نه دوکه کیږي بیا چې هغه ته څوک وایي چې یاره دا پلانی مولایي صاحب لیکلي دي، نو دی وایي چې زه دا خبره خو به اوس رښتیایي، دا پلانی پیر صاحب لیکلي دي، او د پخوانی زمانه به درته یو ناشنا نوم واخلي او ورسره به وایي رحمت الله علیه رحمتا واسعتا، نو بس تاله په زړه کې سم ګړزا بدله پیدا کی. او زموږ عوام ورونو ته خو چې عربي ووایي د قرآن آیاتي ووایي دی خو پې زر دوکه شي. بیا تاسو ته به دا وایي چې پلانی مولایي صاحب لیکلي پلانی پیر صاحب لیکلي، ورته وایه د په پیرانو په مولایانو دې نه دوکه کېږم. وخیه قرآن کې وخیه حدیثو کې وخیه. د مولایي صاحب خبره راته د قرآن نه وخیه چې قرآن کې ښیي که نه د خپلې خېټې خبره کوي، حدیث کې ښیي که د خېټې خبره کوي. نو تاسو ته به کله کله وایي دا مولیان چې دا خبرې زوتی نو د ځان نه زوتی، مخکنی مولیان راخلی وي هغې دا خبرې لیکلي دي. خو مونږ به مولیانو پسې هغې ځو چې قرآن او حدیث کې ښکاره سنی، نو بیا به د مولا خبره کوو. اوله خبره چې دی د پیریانو نه و چې دی د ملایکو نه و که نه دا خبره د ملائکو استاز در کنار استازی او شاگردی پرېږده وه. اول دا وښیه چې دی د ملائکو نه و کم ځای کې. اول دلیل وګورئ تاسو کهف سورت کهف آیات نمبر 50 وګورئ تاسو.
सूरत कहफ आयत नंबर 50। शैतान खा वही कना खलक कोई द मलाइको अस्ताज होई कुरान दल तसोई व इस कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लिस। कला चिवी मुंग मलाइको त सिजदो कई आदम अलैहिस्सलाम तनु सिजदो ओकड़ल दे मलाइको मगर इब्लिस नकड़ा सवई दलता कान मिनल जिन्नि फफसकान अम्र रब्बिही वो दा इब्लिस मिनल जिन्नि द पिरियानो ना असी तासु पैमान हुआ जा ददी द पासा नोर स खबरी पाते शवले यौ मुलाई से दे डीर वही डीर ची यारा दे द प्लानोन और दे द मलाइको अस्ताज और दाव दाव वही दी दा मुलाई से ददी द पासा बल स खबर पाती कुरान से वही कान मिनल जिन्नि दे द पिरियानो नाउ इब्लिस द चानो द पिरियानो दिन अखकार खबर बलचता पपसकान अमरी रब्बिही द नाफरमानी उकड़ल द खपल रब द अमरना दे शैतान। यौ दलील गोरा दे आयात की चिकान मिनल जिन शैतान द पिरियानो नाउ। द्वेम दलील अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी। द मलाइको तारीफ सरे मलाइक दी तो वेले की गोरा जिस्मुन नूरानियुन यतशक्कलु बि अशकाल मुख्तलिफतिन ला युज़क्करु व ला युवन्नसु। मलाइक चीदी दा नूरानी जिस्म दे मुतशक्कल की पर मुख्तलिफ अशकालो कल बद चा शक्ल की राजी कल द चा शक्ल की ला युज़क्करु व ला युवन्नसु। मलाइक मुज़क्कर और मुअन्नस न दी न पागी की मुज़क्कर यो न मुअन्नस। और पीरियान चाहता वही जिस्मुन नारियुन यतशक्कलु बि अशकाल मुख्तलिफतिन युज़क्करु व युअन्नस। अगर नारी जिस्म दे मलाइक नूरानी जिस्म दे खो यतशक्कलु बि अशकाल मुख्तलिफतिन युज़क्करु व युअन्नस। पेरे मुज़क्कर और मुअन्नस कीगी कल मुज़क्करी कल मुअन्नसी नो पेरे ओ दगसू को इब्लीसू को पेरे द पीरियानो नाउ। बल दलील दे आयात के दे मलाइक चिदी नो द मलाइको औलाद नहीं प मलाइको के द तौलीद मादा निश्ता चिपदी की दी वलादत राशि बाजरी द बाजो न पैदाश औलाद दे पके राशि प औलाद सर दी प मलाइको की जियादत राशि द मलाइको की निश्ता। मलाइक ददी कार न पाक ती दा कारून न कयगी। और द शैतान बारकी से वही दलता न इब्लीस बारकी अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी। आया निसे तासु अल्लाह वही गोरा दे शैतान इब्लीस ची द पिरियानो न द जमा द हुक्म न नाफरमानी उकड़ा उसम दे तासु पर दोस्ताई बानी निसे जमाना अलावा उसम द सर दोस्ती कवायो द दर औलाद सरा। अफतत्तखिज़ूनहु आया निसे तासु दी इब्लिस लरा व ज़ुर्रियतहु औ द औलाद लरा नसल लरा। द मलाइको नसली द मलाइको नसल नहीं औ द नसली द चाचे नसली न दा पीरे दे पेरे दे इंसानानो किम नसली लका खुदल तकी दे द इब्लीस दे द पिरियानो नो द पिरियानो नसली और द शैतान द मलाइको नसलो नहीं दा बल दलील दारंगे बल सूरत आराफ आयत नंबर 27 गो रहता सूरत आराफ आयत नंबर 27 सेम ओवरेगा 27 सूरत आराफ 27 नंबर आयात दलता रम्यान्स द आयात न गो रहा इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तराउनहुम।
د سر نه وی ګوره یا بني آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم یقینا دا شیطان اینی تاسو لرا انسانانو توي دا شیطان اینی تاسو لرا وقبیله او د شیطان اولاد او قبیله او نسل دیم اینی تاسو د دسی زینا لا ترونهم چې تاسو نوینه یغی لرا ګورا دلته د شیطان سره قبیله ذکر شو د شیطان قبیله د پرشتو قبیلی د پرشتین قبیله پدی جوړیږي سړی کی تناسل لش اولاد پیدا کیږي بیا نو هغه نه قبایل جوړ شي بیا نو دا د شیطانی خود ملائکه دای چې قبیله ده نو دا ابلیس ته ده جن د ملائکو نه نشي کېدلی کو ملائکو نه وینو بیا به ور سره دا خبره اترې نه وي خو د ملائکو نه ده بل دا حدیث ته د عائشه رضی الله تعالی عنها عائشه رضی الله تعالی عنها وی شیطان چې د ناری ده او ملائک نورانی دي نو ناری او نورانی یو کېدش دا بلا څنګه خبره دا حدیث ته د عائشه رضی الله تعالی عنها ابن کثیر اغه ذکر کوي وی دا د شیطان په باره کې چې دا نور اقوال لیکم کم چې څوک وی چې شیطان دا د ملائکو نو او یا وی د جناتو نو ګوره بعض خلک پکې دسی وی دا د جناتو نو سیدا خو دا جنات په ملائکو کې یو قسم دی وی داسې د بلا زامن دي د جنات ملائکو کې ویزان له یو قسم دی نو ابن کثیر وی دا داسې خبرې چې څوک کوي دا اسرائیلی اقوال دي ابن کثیر بدلته اوږد کلام کړی دی دا وی اسرائیلی خبرې کوي اصل خبره دا ده چې شیطان چې و دا د پیریانو نو خو څنګه تلو دی د په ټولګي د ملائکو کې فساد په پیریانو کې فساد او جنگ جګړې وي د اغي په ټولګي کې د ملائکو په ټولګي کې ملائکو رضان سره خو جاو ځکه د ظاهری شکل او صورت برابر کړو کنه خولي ګیره ځان نه برابر شی جوړ کړو بس اغي ځان سره په ټولګي کې خو جاو دوکه اغي لور کوله و اذ قلنا نو اصل مسله دا به ذهن کې لرای چې شیطان چې و دا پیریو د ملائکو نه نو او استاد خو درکنار و اذ قلنا للملائکه اسجدوا کله چې وی مونږه ملائکو ته سجده وکړه آدم په طرف د آدم یا آدم ته فسجدون دي سجده وکړه الا ابلیس لكن ابلیس نکړه استثناء منقطع ده لكن ابلیس ونکړه لدا استثناء متصلم جوړې دیش ابا انکار کو واستكبر او تکبر کو ابا ولی وی دا د دپې د وهم د پاره وی وهم داراتو چې یرا د شیطان چې د سجدې نه انکار کړی دی نو دا به د شیطان د دی وجې نه انکار کړي چې د شیطان ته دا امر خلاف الواقع ښکارېدو څنګه شیطان به وي چې یرا دا خو الله رب العزت ما ته وی چې ته آدم ته سجده وکا نو دا خو شرک ته آدم ته به ولې سجده کوم دا خو شرک کې راځي د دی وجې نه به د آدم سجده نه کړي آدم به دی وجې نه سجده نه کړي جواب نه دوکه نشي د شیطان دا خیال نو چې ګنې دا د شرک خبره ده نو ځکه یې نه کوم ابا انکار کړو خکاره انکار کړو پدی پویدو چې دا امر د الله دی او الله خو صحیح وي چې آدم ته سجده وکړي خود نه منله واستكبر دم د دپې د وهم د پاره خا
انکار په دغه وخت باندې کړی دی خو بیا به وروستو په دې خپل انکار ستومانه شوي نو بیا به یې وروستو سجده کړي چرته نه واستکبره دا انکار چې کړو نو دا بنا په تکبر باندې کړو ځان یې لوی ګڼو د آدم نه ځان لوی ګڼو ځکه یې نه دی کړی اولی د آدم نه ځان لوی ګڼو دوره لوی کما قالو ګوره قیاس یې کړی دی وروستو قرآن ذکر کوي شیطان وی خازه به اوس دته سجده کوم خلقتنی من نار وخلقته من طین هغه دې د خاورې نه پیدا کړی او زه دې د اور نه پیدا کړم نو لہذا زه به رالګېږم اوس په هغه ته سجده کوم دا تکبر دا دوره لوی کمقلو دا شیطان دته دا اور د خاورې نه ښکلی ښکارېد حالانکې اور د خاورې نه ښکلی نه دی اور ته څیز ور واچو سوځي خاورې ته څیز ور واچو لویي اور ته څیز ور واچو ذایقه خاورې ته څیز ور واچو امانت به درله ساتي اور کې نقصان دی خاوره کې پیدا ده تقریبا 10 فواید علماء د خاورې ذکر کړي او 10 نقصانات د هغې په مقابله کې د اور ذکر کړي نو دا د شیطان قیاس مع الفارق او فاسد قیاس یو واستکبر ځان لوی وګڼو وکانه من الکافرین و دې د کافرانو نه دا شیطان و د کافرانو نه څه مقصد په علم د الله کې دی د مخکې نه د کافرونو د مخکې نه یا شو دی د کافرانو نه اوس د کافرانو نه شو چې انکار وکړو د چا نه د آدم د سجدې نه نو د امر د الله نه خلاف وکړو انکار وکړو او د الله د امر نه چې څوک انکار کوي هغه کافری نو شیطان کافر شو دا و د کافرانو نه نو دی کې یو بل معنی مفسرین کوي چې وکانه من الکافرین د منافق اعتقادي زړه کې دنه د مخکې نه کوپر موجودو خو د ملائکو په ټولګي کې نو ظاهر کې ځان د ملائکو سره یو شان حساب کړو نور د زوړ کافرو زړه کې ګندګي وی او الله رب العزت دی وخت کې ښکارا کو وس دی وخت کې الله رب العزت ښکارا کو وکانه من الکافرین و د کافرانو نه یا شو د کافرانو نه دواړه معنی صحیح دي دلته اوس تاسو رضان سره بل یو مسله ذهن کې کیدا وای هغه دا د ګوره عام طور لدای کنه زمونږ د معاشره کې زمونږ د معاشره کې دا خبره خلکو ته ډیره زوتیږي وی دا پلانې سړی ولی دی دا د ولیاونه دی ولی د ولیاونه دی ولی د دنه دا کار چې صادر کیږي زمونږ خلک وایي کنه وی دیوانه بابا چې وی پیر بابا ورته وی چې او دسو کا وی دیوانه بابا لاړو او خپل کلمی رو باسلې لره رو باسلې او هغه یالته وینځو وی پیر بابا چې لاړو د تماشا وکړه وی پیر بابا ورته چې راځه ستاور راځه دې ته خلک سوی کرامتونه نو لہذا کم یو سړی چې وی داسې کرامتونه دا ولی د ولایت نه به انکار نه کوي د قرآن او حدیث خبره دا نه اته د چا په دې خبرو نه دوکه کیږي ته دې ته نه ګوري تاسو دلته سوچ وکړئ ګوره دا ابلیس چې د قرآن یو تفسیر دا دی کنه چې وکانه من الکافرین و د کافرانو نه دا صحیح تفسیر دی ګوره په علم د الله کې دی د مخ کې نه د کافرانو نه د کافرانو نه وو اعتقادي منافقو بیا مو ګورای د الله رب العزت اسمانونو ته په ټولګي د ملائکو کې خېجولې ده کنه د خېجولې کچرتا په داسې خیر کې عادت کارونو باندې ولایت ثابتې ده نو شیطان د زمکې نه په ټولګي د ملائکو کې خطل او په زرګونه کالای تیر کړی دي او برې سجدي لګولې دي د برې نه تله او راغلې ده
پاسمانونو کې زندگی تیر کړې ده، بیا خدا د ټولو نه لوی ولی و بکنو. په دې اعتبار سره وام چې د چانه یو ناشنا کار صادر شو نو پاغه به دوکه کېږي نه. اهل باطل وای کنه وای دا پلانی خلق کرامتونه نه مني، څنګه ولایتونه وای نه مني، ځکه وای ګوره د پلانی سړی د خاور نه خواږه بویونه خطل او دی نه مني، وسم نه مني، هغه مړ شو بوی وی د خاور نه خاطو، خوږ بوی تی خاطو، دروغ وای. خو لکه داسې خبرې جوړی کی کنه، لکه کو جوړیم کی نو کو په دې خبره باندې ولایت ثابتې ده نو په کار دا چې شیطان لوی ولیو. دویمه ده دجال، تاسو پیژنئ کنه، څه خبرې اترې خو به اورېدلې کنه. دجال چې راشي بارانونه به وري، دجال چې راشي خپل جهنم او خپل جنت په ور سره، دجال چې راشي مړی به ژوندي کوي، مړی دجال به لوی ولی کنه، غلب لوی ولایت ثابتی. بیا دا خبره قابل غور ده چې تش په دې خبره باندې چې د چانه دی یو داسې کار چې هغه ناشنای صادر شي وش نو هغه ولی شي وسو، دا خبره غلطه ده، بالکل فاسده ده. په دې ځای باندې امام شافعی رحمه الله نه قول نقل له د یونس بن عبد الاعلى صدفی. امام شافعی رحمه الله سره میلاو شو، امام شافعی رحمه الله ته وی مونږ ته به لیث بن سعد ویلو، امام شافعی صاحب ته وی چې مونږ ته به لیث بن سعد ویل چې تاسو په اوبو باندې څوک روانو وینئ، دریاب دی او په دریاب باندې یو کس د پاسه روان دی، منډې پې وخي، یا یو کس په اوا باندې وینئ، په اوا باندې الوزي، نو تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. ګورئ اسې نه چې تاسو دوکه شئ او وایئ چې یاره دا د اوبو تلونکی د پاسه چې ډوبېږي پکې نه، او دا په اوا کې الوتونکی دا د الله ولی دی، په دې دوکه نه شئ. وی مونږ ته به لیث بن سعد ویل چې کله تاسو داسې یو انسان وینئ چې د هغه نه داسې څه کار صادر شي ناشنا، نو د هغه حال په قرآن او سنت باندې پیش کړئ. که چرته د قرآن او د سنت سره برابرو نو ولی وی، اگه د قرآن او سنت سره برابر نو نو په دې خبره دوکه نشئ ګورئ چې د اوبو د پاسه روان دی، په دې دوکه نشئ ګورئ چې په هوا کې ګرځي، په دې خبرو اترو مه دوکه کېږئ، قرآن او سنت ته به پیش کوئ. دا په دې ځای باندې دا مسله علماو ذکر کړي چې شیطان ته وګورئ اسمانونو ته ختلی خو چې د الله رب العزت نه نافرمانه او نو په دې ولی نه دی. ګورئ دا کرامتونه نه دي، کرامت د ولی حق دی، خو چې ولی به څوکي، ولی به هغه څوکي چې اول د قرآن او د سنت ولی، په قرآن او سنت حال پیش کوا، که دا هغه عمل او عقیده د قرآن او سنت مطابق وا نو دا به ولی، اگر که کرامت تی نخکاره کیږي. او دا کم خلق چې خپل کرامتونه ښکاره کوي کنه دا اولیاء نه ښه، دا چې وی یاره د ما نه دا کارو شو، ما نه دا کارو شو، دا خپل خبرې چې کوي یاره چې داسې می ولیدلو داسې می ولیدلو، او کله کله پکې وی قسم په خدای دی کنه، وی زما بابا د شپې را پاسېدو او وی کتلې ښه شپه پې پېښه شوې وه، څنګه ښه شپه وه، ټول هر څه ورته رڼا و او ځمکې دا ونې ټولې په سجدې پرتې وې، دیوالونه ټول کاږه شوي وو، داسې لینټرې کته ناستې شوې وې، انسانان هم ټول په سجده ورته ښکارېدل. دا هغه لیلة القدر کې وي، دا ښه شپه پې پېښېږي، دا مقصد د هغې دا لیونو خبرې دي. ښه دې ته به ولایت نه وایي، کرامت د اولیاء او حق دی، د ولی کرامت حق دی. هما تاسو ته وویل چې ولی نه کنه، ولی به هغه څوک چې د قرآن او سنت سره برابري،
نو داغه نه کرامت حق دی. بیا کرامت ولی خپل کرامت ښکاره کوي نه. علما ذکر کوي وی الکرامت من الاولیاء حیض الرجال. دی زنانو ته یو بیماری راځي کنه ماهواری، د اولیاء او کرامت چی کنه وی دا د دې نارینه حیض دی. څنګه چې د زنانو هغه حیض کنه نو زنانه خپل حیض ښکاره کوي، خپل بیماری ښکاره کوي چاته. دغه شانته ولی چې ولی نو هغه خپل کرامت چاته ښکاره کوي نه، هغه پټ ساتي څنګه چې زنانه حیض پټ ساتي. دا اولیاء نه چې دا وای مونږ دا ولیدل او دا خو ولیدل، دا غلطی خبرې دي. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وقلنا او اوی مونگا دا بل آیات تړون د مخ کی آیات سره داره. مخ کی آیات کی د نعمت تذکره وشو چې آدم علیہ السلام د ملائکو مسجودو، ملائکو ته سجده وکړه. د آیات کی وسو د بل نعمت تذکره کوي. وګوره خپل نیکه ته، ستاسو نیکه لمې په جنت کې ځای ورکړو او یوازم نه بیبي ورسرم وا د ژوند ملګری ورسره. دا مې ستاسو د نیکه اکرام کړی دی، ته اوس هم یوازې د یو الله عبادت نه کوي. دا ما او تا ته وایي ښه. څو پکې یو امر دی، دوه امرونه دي، یو نهي ده. امر اسکن، دویم امر کلا، او نهی ولا تقربا. وقلنا اوی مونگا یا آدم اے آدم اسکن اسیگت انت تو. دا انت ضمیر منفصل دے تاکید دا پارا. اسکن انت اسیگت و زوجک الجنت او بی بستا پا جنت کی اسیگئ جنت کی. یو امر او ما تا ته وی نیکه ته وګوره جنت کې می پیدا کړي، جنت می ولا ور کړي. دا جنت کم جنت ته؟ دا اسمانونو هغه جنت خصي جنت اوخه. وکلا او خری منها د دې جنت نه رغدن پریوانا حيث شئتما. حيث شئتما، حيث شئتما دا د کیپ ان متاو دریوالو د پاره دی. حيث شئتما اے این شئتما کم ځای کې هو چې خوخی. حيث شئتما کیف شئتما څنګه خو چې خوخی. حيث شئتما متا شئتما کله خو چې خوخی. چې څنګه خو خوخی، کم ځای کې خو خوخی او کله خو خوخی، بس په جنت کې خورای. تپوس نشته، حساب کتاب نشته دلته. خو پال بکوي ګوره ښا، د پال پکې یو ځای شته. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. نبنز دیکھے گئے تاسو هذه الشجرة دی ونیتا. دا نهی وا، دا کم ونوا. مفسرین ذکر کئی چې نه په حدیث مرفوع کې د دې صحیح خبره شته او نه د قرآن د یو آیت نه معلومیږي چې دا سوا. نه یو صحیح حدیث سره دا خبره ثابت ته چې دا سو نه وا، او نه د قرآن د بل آیات سره دا ثابت. سو کوئی غنم او سو کوئی انځر او سو سوی سو سوی، دا مفسرین د خپل ذوق مطابق وای. نور صحیح حدیث او دارنګ د قرآن د بل آیات نه معلومیږي دا چې دا سو نه وا. الله ورته ویلی نه بنځ دی کېږي دی ونی ته. دا غي ونی د سنې منع کړیو، د ونی د جنس نه. لکه مثلا دا توت ته، توت ته باندې نږدې کېږي، نو د دې توت د جنس نه که دا توتی او قبل توتی خو نه باندې نږدې کېږي ورته. دا آدم علیہ السلام تعالی وی ولا تقربا هذه الشجرة من نږدې کېږي دی ونی ته فتكونا من الظالمین، شیبتا سوزان لره د کمی کوونکو نه. الله رب العزت آدم تسوي تاسو بزان له د کمی کوونکو نشي. ظلم په معنا د کمی کوونکو سره راځي. آدم علیہ السلام تعالی وی منځتي کېږي ونه ته، کوونی ته نږدې شو خپل حصہ کې به کامې وکي. ظلم په معنا د کمی سره.
معلومیږي د کم ځای نه معلومیږي ګوره د ظلم اطلاق په هغه ځای کې کیږي چې کله د سړی نه اجتهادي خطای وشي او د ظلم اطلاق التم کیږي چې کله د سړی یری یو کار دی وشي دواړو ځایونو کې د ظلم اطلاق کیږي سورته اعراف او دارنګي سورته انبیاء 87 کی او سورته اعراف 23 کی سورته اعراف 23 کی او سورته انبیاء 87 کی د ظلم اطلاق په سبا باندې شوی دی په نسیان باندې شوی دی او اعراف 23 کی په اجتهادي خطای باندې د اطلاق شوی اجتهادي خطای چې چا نراشي کنه او دارنګ یری د چانه او یو کار تیو شي دي ته د ظلم اطلاق پکېږي دا خبره زکه وایو دي کې یو ټک ته خلک وای آدم علی السلام ته الله ویلو چې منیز دی کېږي ونه تا او آدم ورته نږدې شو آدم ته الله ویلو ونه ته منیز دی کېږي کني ظالم بش او آدم خو ونه ته نږدې شو نو لہذا آدم ظالمو نو لہذا د انبیاء نه گناهونه کیږي خبره ثابت کی نو مونږ ویل چې د ظلم اطلاق التم کیږي چې کله د انسان نه یې راشي او کار تیوش دی باندې د ظلم اطلاق کیږي او کله د سړی نه اجتهادي خطای وش دی باندې د ظلم اطلاق کیږي اجتهادي خطای وایو چې څنګه د آدم علی السلام نه اجتهادي خطای شوی و قرآن کریم وی ولا تقربا هذه الشجرة منز دی کې گئے دی ونیتا فتكونا من الظالمين شایب تاسو ځان له د کمی کوونکو نه خا وقلنا یا آدم اسكن دی آیات پسی فازلهما الشیطان سلور جملی دی آیات کی یو جمله ده فازلهما الشیطان عنها سبب د نزدېکت ذکر کوي ونه ته آدم علیه السلام ونه ته نږدې شو الله ورته وي من نږدې کېږه مخورته او آدم علیه السلام ته نه وخوړله دا غي سبب ذکر کوي ولی آدم نه دا کاروش یو دویم پاغي باندې تفریح کوي چې ونه ته آدم علیه السلام نږدې شو نو څه چلو شو وی فاخرجهما مما كان فيه اثر دا غي ذکر کوي اثر مرتبه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو دا درېمه جمله ده په دې آیات کې امر د احباط د کوزیدو امر قران خي بیا او حالت د دشمنی به خي قران اولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین دا سلورمه جمله را دی آیات کی دنیا کې به د اوسېدو طریقه خي انسانانو ته سلور جملې دي اوله دا خبره چې آدم علی السلام ته الله ویلی ونی ته منځ دی کېږي آدم ونی ته نږدې شو دی ونی ته د نږدې کېدو سبب سو قرآن وی فازلهما الشیطان عنها اوخیو دی دوالو لرا آدم علیہ السلام لرا حوا بی بی لرا الشیطانو شیطان عنها دو حکم دا اللہ نا وی خویول زلت دی تا وی گورا زلت دی تا وی لکیگی چی سڑے پا لارا باندې روانی باران شوی او خٹی اپا پول روانی سڑے اسپینی جامع اغسطی ځان سنبال کړي وختم خپل غوړ کړي اتوري سپلای تاسو په ایمان تاسو وای څوک دا وای چې په خاطو کې اور وخته دا چا طبيعت مني نو چې سپینی جامې او توري سپلای او وختم غوړ کړي ځان سنبال کړي او باران شه دی او خاطی دي او د روان دی په دې لار باندې د زړه دا نه غواړي چې زه پریوته په دې خاطو کې او ناڅاپي د غلطه خپو غرزيږي او خوېږي او را پریوز دي ته ذلت وي دا آدم علیه السلام دا خوخه نه و چې زه دې او خوېږم خو خوېدو
زلت د انبیاو د پاره د انبیاو نه زلت راتلیش او زلت ګناه نه بی اختیار تا نه یو کارو شو دا ګناه نه ګناه دی چې ته یو کار وکې معنا وخوېږي په قصد باندې وخوېږي قصدن وخوېږي دا ګناه آدم ګناهګار نو ولی آدم باندې زلت راغلو آدم علیه السلام خو خویدل او بی اختیار چې څوک خوېږي ا ګناهګار نه لہذا آدم ګناهګار نه دی یو دا دویمه دا آدم علیہ السلام بارکی رستو قرآن ذکر کئی وی دا آدم علیہ السلام چې دی ونی ته نږدې شو نو دا د ځکه نږدې شو چې په د یره راغلی وه تاسو په ایمان ووایه ځه د روجې وخت یې که نه او د چاییري او د 10 بجو کې تږی شو یو جام په ځان باندې راواړی یو ییري نو په دې یره د روجه ماتیږي د الله ګناهګاریږي تاسو ګناهګار حسابوئ آدم علیہ قرآن ښکاره ذکر کړي پنسیا د آدم علیہ السلام نه ییر رالا او د ییر نه بعد آدم علیہ السلام بوټي ته نږدې شو نو آدم ګناهګار شو ته ځان په روجه باندې ګناهګار نه ګڼي او آدم ته وای هغه نه ییر راغلی او قرآن صراحتا وای هغه نه ییر شي او بیا نږدې شي هغه ګناهګار ګڼي وای چې هغه ګناهګارو درېمه دا ده چې آدم علیه السلام نه دا اجتهادي خطایی راغلی وه څنګه اجتهادي خطایی وه تاسو ته ما ویلي وو که نه ابن تیمیه رحمه الله وی آدم علیه السلام ته الله وی چې دی ونې ته مه نږدې کېږه نو وی د آدم علیه السلام خیال دا وګوره قرآن صحیح ولا تقربا هذه الشجرة ګوره تاسو به ذهن کې راشي چې یاره وستاسې کیسې شروع کړي کیسې نه دي دا عصمت د انبیاو دی دا د ایمان حصه ده په دې باندې چې مسلمان پوه شوی نه وي که نه نو د ایمان نه کامل کیږي دا د ایمانیاتو مسله ده د مسلمانانو دا حق دی چې دی به د پیغمبر صفایی بیانوي اهل باطل وی د دین استدلالات کوي انبیاء ګناهګارانو دا ګناهونه تیوی شوي دي مونږ نه کیږي نو څه چلو شو نو تاسو ته دا وام دا عصمت د انبیاء دی د انبیاء صفایی بیانول دا د مسلمانای حق دی آدم علیہ السلام نه دا اجتهادي خطایی راغلی وه څنګه آدم ته الله وی دی ونې ته مه نږدې کېږه نو ګوره د آدم علیہ السلام خیال داو چې ما ته الله وی چې لکه دی ونې ته مه نږدې کېږه نور د دې ونې په شان ونې چې په دې جنت کې نورې کمی دي که هغې ته نږدې شم دې کې بس چل نه وي لکه څنګه لکه مثلا ګوره دې ځای کې بار 15 توتان دي نو ته یو سړي ته وایي چې دې توت ته مه نږدې کېږه یو پکې ورته یاد کړي نو د هغه خیال کې دا راشي چې دی ما ته وایي چې دې یو ته مه نږدې کېږه او که دې څلورو نورو ته نږدې کېږم نو دې کې بس چلو نه نو آدم علیہ السلام باندې اجتهاد خطایی راله چې یاره ما ته الله وی چې دی ونې ته مه نږدې کېږه او د دې ونې په شان نورې ونې چې د جنت کې دي دې ته کو نږدې شم دې کې بس چلو نه نو بلې ته نږدې شو بلې ته نو اجتهادي خطایی وده او ګوره دا خبره ځان سره یاده ولرئ ایمانیاتو کې خطایی دا نقصانی په عملیاتو کې فروعو کې عملی چې کومې مسلې دي عقاید نه عملی چې کومې مسلې دي په هغې کې چې د چا نه په اجتهاد کې غلطي راشي د یو ثوابي تاسو حدیث اورېدلی دی که نه حدیث دی که نه څوک چې اجتهاد کوي او په دې اجتهاد کې دی صحیح شو مصیب شو نو دله 2 ثوابونه دي یو د اجتهاد او دویم چې دی حق ته ورسېد صحیح مسله یې راوباسله او څوک چې اجتهاد کوي او په اجتهاد کې دی خطا شو نو دله وی یو ثواب دی د دې اجتهاد ثواب ولا شته وي رسیږئ که نه دا اجتهادي خطایی و د آدم علیہ السلام او اجتهادي خطایی چې ګناه نه پای کې اس ګناه نه
دویمه دا اجتهادي خطا یو په دې جوړله چې آدم علی السلام وی چې ما ته الله وی چې دی ونی ته منځ دی کېږه نو دا یوازې ما ته نه وی ما ته چې وی نو یعنی د خزي سره منځ دی کېږه. ګوره قرآن او معلومیږي د سنه ولا تقربا دا ولا تقربا صيغه تسنیه د طالبان په پویږي نو خز او سړی دواړو ته شامل دي چې تاسو دواړه به نه نږدې کېږئ دی ونې ته. نو د آدم علیه السلام خیال داو چې ما ته الله وی چې ته او ښځه به په یو ځای دی ونې ته نه نږدې کېږئ، اما که زه یوازې نږدې شم نو نږدې به شم، دی کې به څه چل نه وي. ورسېدلی په خبره نو یوازې ورته نږدې شو. نو دا اجتهادي خطایی او اجتهادي خطایی چې یې ګناه نه وي نو لہذا انبیا ګناهګاران نه دي. ښه دا خبره به ذهن کې لرئ. فازلهم الشیطان عنها اوخو یو دی دوالو لره شیطان عنها د الله د حکم نه یا عنها د دخ کی ونی نه. شیطان څنګه اوخو یول؟ ګوره د سورت اعراف کی رستو آیات راځي 13 نمبر آیات تر سورت اعراف چې شیطان او 18 نمبر آیاتم ده. ها شیطان خو چې څنګه د آدم علیه السلام د سجدې نه انکار کړي نو الله د جنت نه وباسله او آدم او حوا بی دواړه جنت کې نو شیطان څنګه دی دواړو له خیول؟ شیطان خو ونه د سره. تاسو ذهن کار کوي سورت اعراف 13 نمبر آیات کې دي چې شیطان الله رو باسله او سورت اعراف 18 نمبر آیات کې هم دا دي چې شیطان الله رو باسله. فخرج قرآن ذکر کوي چې څنګه د آدم علی السلام د سجدې نه انکار کړي الله وتعالى فخرج وزا وته دی بیا. نو ولی قرآن کریم دا وی چې فازلهم الشیطان عنها دی دوړو له شیطان خو اخوونه شیطان. داغه یو جواب دار چې سیدا شیطان الله رب العزت د جنت نه راوباسلو او الله رب العزت په جنت باندې دغه دخول بند کړو. حکم دخول به بند کړو په شیطان باندې الله اکرامی دخول بند کړو د جنت. جنت ته شیطان د اکرام د پاره نشو داخله دی اما د شیطان د وسوسې د پاره داخله دل دا من نو جنت ته دی د پاره داخله دیش. دا سو کوئی تفسیری شیربینی وی په دې ځای باندې. دویم تفسیری خازین وی دی دواړو له دروازې ته راو بلل ورته شپېلې وراشه دواړه خبره ته کوم. ابن تیمیه رحمه الله وی وقاسمهما رستو قرآنم ذکر کوي قسمونه ورته خړل. حوا بیبی ته آدم علی السلام ته وی قسم په خدای رضا تاسو خیر خوایم الله چې تاسو ته وی چې دی ونه ته منځ دی کېږي دا ته ولي وی دا درته ځکه وی چې بیا به تاسو په دې کې همیشه پاتې شئ. کو د دین خو خوړو تاسو به د الله مقرب شئ ځکه درته الله وی وخورئ ته نږدې شئ ورته. هغه وی چې اختیار چرته او آدم علی السلام په دې دوکه شو. ابن تیمیه رحمه الله وی ولی ځکه د آدم په تصور کې دا نه راتله چې د الله په نوم باندې په دوکه قسم خوړل دا به هم لا څوک خوري. دې ځای کې آدم علیه السلام خطا شو ځکه شیطان ورته قسم په الله خوړلی چې په الله قسم چې تاسو ته الله دا ځکه وایي چې دې نه مه خورئ بیا به تاسو کې دې کې همیشه به شئ دی جنت کې دا درته ځکه وایي. نو د آدم یقین راغی. آدم وایي چې په الله خو څوک په دروغه قسم نه خوري خدا د پر اختیار قسم خوړلی دا دې صحیح خبره کوي مونږ ته. نو لہذا نږدې شو ورته. د ټولو نه غوره تفسیر دا دی غوره زمونږ استادان وایي محققین حضرات وایي چې دا شیطان نو د بعضو پکې دام لیکلی دی اسرائیلی قول دی وی دا شیطان د مار په خوله کې ورننوته او هغه مار جنت ته لاړو. دومره بعید تاویل د مار خوله کې ورننوته. د ټولو نه ښکلی تفسیر دا دی چې دا شیطان چې کله الله رب العزت د جنت نه راوباسو نو په دغه ټیم کې د وسوسه پرېښودې وه خپله آدم علیه السلام ته
او حوا بیبی ته وسوسه خپل پرې خو دی وا د الله د خلاف او روایت کې راځي ان الشیطان دا شیطان چې د کانا یجری من الانسان مجرى الدم دا شیطان په انسان کې داسې چلندش کوي څنګه چې وینه چلندش کوي داسې دا شیطان چلیږي انسان کې نو دغه وسوسه دنه پاتې شوی وا هغه په آدم علی السلام کې گردش کو آدم علی السلام خطا کو نو ونی ته نږدې کو نو ځکه قرآن وایي فازلهما الشیطان دوکا ورکړل دي دواړو لرا او خو دي دواړو لرا الشیطان شیطان عنها د الله د حکم نه فاخرجهما مما كان فيه دا اثر مرتبه چې دوکا ورکړل ونی ته نږدې شو نو څه چلو شو وی فاخرجهما وباس شیطان دي دواړو لرا نسبت د اخراج شیطان ته مجازن شوی دی وباسو د دواړو لره شیطان مما د اغنا کانا فيه چې دا دواړه پکیو د جنت نه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وقلنا اهبطوا ويمونغا اهبطوا كشي امر بالاحباط اهبطوا كشي بعضكم لبعض عدو بعض استاسونه بد پاره د بعض دشمنانی د آدم علی السلام اولاد یادی ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین دا سلورم جمله دنیا کې بسنګ زندگی تیرای دنیا ته چې تا لېګم همیشه دې نه لېګم سو وخت د پاره بای او دې کې اصل کې نعمت ته په آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت نعمت ذکر کړي چې خپکیګه ما دی دنیا کې به همیشه نه دی جنت لبه یوزل بیا راځي بیا براشي څنګه ولکم فی الارض اشتر استاز د پاره فی الارض پزمکه کې مستقر زید اوسیدو و متاع الی حین او استوګنا پیدا الی حین تر سو وخت پوری زمکه تزین او سو وخت پوری به اوسیږي سپواید مواعید به د زمکه نه حاصل کې بیا برازي جنت لبه بیا راځي بیا به جنت لرازی نو دا سلور جملی پر آیات کی ذکر شي فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه دی آیات کی بل نعمت آدم علیہ السلام نه خطائی شوی و اجتهادی خطائی و یا نسیانو داغی ما پیچو کو الله ورتو کو ستاسو د نیکنه دا خطای شي او ما ورته ماپ کړه ګوره دا ستاسو د ټولو انسانانو احسانو بیا هم تاسو د یو الله عبادت نه کوئ دا یا ایها الناس عبدوا سره بلګای ښه تاسو ته ما ویلیو کنه د قرآن موضوع څه ده توحید د الله او تاسو ته ما ویلیو ابن قیم رحمه الله وی چې قرآن کې توحید ذکر کیږي نو څنګه توحید وي یا با پکې بعینه توحیدی او یا به دسی آیاتونه چې توحید له متضمنی او یا به شاهدی په توحید باندې دا ټول آیاتونه توحید له بوزي یا ایها الناس عبدوا بیام د یو الله عبادت نه کوي ستاسو نیکه نه خدای ماپ کړه بیام ستاسو ذهن کې د یو الله عبادت ناراضي فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ذکرلی آدم علیہ السلام د خپل رب نه کلمات یو سو کلمې فتاب علیه نو مهربانی وکړه الله پاغه باندې آدم علیہ السلام چې الله رب العزت د کوزیدو حکم ورته وکړ تاریخ کتابونه لیکي چې آدم علیہ السلام هندوستان ته راغلو او حوا بیبي چې وا دای په جاده باندې را کوزه کړی و عربو کې یو ځای دی جاده او شیطان چې و دای په ابلح باندې را کوز کړو ابلح په بصره کې یو ځای دی تاریخی خبرې دی ټوله آدم علیہ السلام انتهایی خپاو جړلې کان نواحن انتهایی به جړل
دوره جړلی دي سلوه ورځې جړلی یا سلوه میاشتې یا کلونه جړلی دي. جړل به آدم علیه السلام دا ورته خپل ګناه ښکارېدله، حالانکه دا ګناه ونه، دا خپل خطایي ورته ډیره لویه ښکارېدله. الله رب العزت ته به جړل پر یادونه به الله ته کول. الله رب العزت ورته د بخنې طریقه وښوله. دلتم اهل باطل را لګېدلي دي. ګورئ وی آدم علیه السلام چې کله را کوزېدو، د دې اسمان نه را کوزېدو، راغی چې کله کته، نو آدم علیه السلام ویل الله ته چې اسألک بطفیل محمدین، ستانه سوال کوم الله په طفیل د محمد، په وسیله د محمد، په وسیله د محمد دنه سوال کوم، په طفیل او په درخو د محمد دنه سوال کوم. درخی مرخی چې څه چلو که ما ماپ که اوسه. نو اهل باطل وی آدم علیه السلام نه الله تپوسو کو چې دا محمد تی د کم ځای نه یاد کو، دا محمد دی ولې یاد کو. وی آدم علیه السلام ورته وی چې کله زرا کوزیدم کنه نو په عرش باندې ما دا نوم ستا د نوم سره یو ځای ولیدو چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو ما ته پته ولګېدله چې دا محمد چې دی نو دا چرته ډیر غوره انسان دی، ځکه ما د هغه په وسیله ستانه بخنه وغوښته. وی الله ماف کو. او د دې سره هغه بل روایت بیا ذکر کوي، وی لولاک لما خلقت له افلاک، که محمد نوې پیدا ځمکه او اسمان به الله نو پیدا کړي. دا ور سره ټل کی بیا. نو اهل باطل سوی دلته اهل باطل وی وګوره وسیله به ذوات الفاضله ثابت شو. سم مقصد وګوره وی دا ویل شي کنه په دعاګانو کې چې الله ما د محمد د وجنه وبخه، الله ما د علی د وجنه وبخه، الله ما د محمد په واسطه وبخه، الله ما د علی په واسطه او د پیر بابا په واسطه او د خون درویزه بابا په واسطه باندې وبخه. وی اولیاء په وسیلو کې ذکر کولای شي، انبیاء ذکر کولای شي، لہذا وسیله بالذوات فاضله دا څه شوله وی ثابت شو. تاسو په دې مسله باندې پوهیږئ؟ دا الله ته وی په وسیلو کې ذکر کولای شي د انبیاء اولیاء دا ول روایت ذکر کی ښا. وی وګوره آدم چې کوم بخنه غوښتي واغی هغه بخنه غوښتي وا. الله الله ګوره شماره تاسو رضان سره ښا. آدم علیه السلام چې د الله نه بخنه غوښتلې وا چرته داسې نو. دا غلطه خبره ده چې آدم دسی ویلیو چې اسألک بطفیل محمد او بوسیلة محمد. دا نشته، یو روایت کې نشته. چرته تاسو ته زوام ګوره آدم علیه السلام چې د الله نه بخنه غوښتلې وا نو دغه بخنه نه وا، هغه قرآن خپل ذکر کړي. څوک وایي؟ شماره ابن عباس رضی الله تعالی عنہ، حسن بصری یا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ابن جبیر، مجاہد، ابن کعب، عطوا، ضحاک، عبید ابن عمیر، ابن زید ابن اسلم، ابو العالیہ، ربیع ابن انس، قتادہ، خالد ابن معدان. د دین علاوه نور ډیر دا سوق دي، دا صحابه دي او تابعین دي. د دې خبره ده دی وی آدم علیه السلام چې کله د اسمانونو نه کته را کوز شو نو آدم علیه السلام څنګه بخنه غوښتې وه. دی وی سورت اعراف وګورئ، وی آیات نمبر 23، سورت اعراف آیات نمبر 23.
ګوره مخکې واقعه د آدم علیه السلام او حوا بیبي شروع ده کنه فدلهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة متى سمنا کړي نه وي د دې ونینا واقول لكما ان الشيطان لكما عدو مبين او تاسو ته ما ویلی نو چې شیطان ستاسو ښکارا دشمن دی مخته واقعیا د آدم علی السلام شروع ولې دی ونی ته نږدې شوي قال او آدم علی السلام او حوا بیبي دواړو دا دغه دعا وګوره ربنا ظلمنا انفسنا اے رب زمونگا ظلم کړي په خپل زامنونو و ان لم تغفر لنا کته مونږ ته بخنونه کې وترحمنا او مونږ باندې رحم ونکې نو لنکونن من الخاسرین مونږ به خامخا د تاوانیانو نشو په ایمان وای دا د قران آیات ته کنه ګور دلته الله سوی وی فتلقى آدم من ربه ذکری آدم علیہ السلام د خپل رب نه کلمات یو سو کلمې الله آدم د خپل رب نه سز دکړلې یو سو کلمې او هغه روایت کې سدي وی آدم علیہ السلام دعا غوښتله چې اسالک بتوفیل محمد نو وی الله ورته وی چې آدمه دا د کم ځای لیدلی تاسو په ایمان وایي چې الله ته دا تاسو کو چې آدم دا د کم ځای لیدلی دا د آیات سره لګیږي چې فتلقى آدم من ربه ذکر آدم د خپل ربنا چې الله ته تاسو کوله نو څنګه د آدم د رب نه زده کړی الله خو ته تاسو کوي آدم هو راته دا د کم ځای نه لیدلی دا غل دی کنه دروغ دی کنه ځکه خدا خبره د سی کوي سمیم نه خوري د آدم علی السلام د خپل رب نه زده کړي او د خپل رب نه څنګه زده کړي هغه قران وای ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين کار کلمې ودا د کې په توپیل محمد او په وسیله محمد نشته دا خو جو د قران خبره او دا خو د دحکا تابعین او د صحابه خبره وا چې هغه دا وای مسله دا د دغه روایت بارکی چې دا روایت څنګه لري اهل باطل دا وای نو کله کله پتا سو خپل خپې دربې بیا ستاسو مشران وسیلې نه مانی ما سره یو گاډي کې را سر روانو مول د قران دعوت ورکو حمزه چې زو دواړه په قران زده کو ما ورته چرته زی وی ومه درجه مې دا وی چرته زی سزا راته یاد کو ویل تزم مزه چې زو دواړه په قران زده کو د قران ورځی دی دا ما ته وی زه قران ته ناشیو مستاسو مشرانو ته خوغي وسیلې نه مانی نو وسور سره نه کینم کمی وسیلې مونږ نه منو دا وسیلې مونږ نه منو صحیح خبره ده وسیله د الله په صفاتو باندې وسیله غواړه الله خپل صفات ذکر کړی دي سورته قران کریم کې هو الذی اغا سورته اعراف ته غالبا سورته حشر کې الته الله خپل اسماء صفات ذکر کړی دي هغه باندې غواړه کنه دا الله صفاتینو مونږ دي رحمان رحیم غفار قهار الله رب العزت عزیز دی غالب دی دا د الله نومونه دي دی باندې غواړه تا عبادت کړې هغه عبادتونه الله ته پیش کوا دا وایا الله زما د نیکانو سره محبت ته دغه محبت په وسیله مال ادا کارو کا محبت د نیکانو سره عبادت په عبادت سره وسیله غوښتل شي خو چې کوم وسیله ثابت نه ده نو څنګه ته پاغي دعا غواړي صحیح خبره ده کنه ا دلیل کې دا وای ګوره یو خو دا دلیل وای کنه دا دلیل باطلو یو دا دلیل وای ګوره وای د نبی علیہ السلام چې کله مرشه او کنه وی باران نه کېدو نو وی صحابه ټول لاړلو وی عباس رضی الله تعالی عنہ چې دا مشر صحابي قرآن باندې پوو نو عباس رضی الله تعالی عنہ ته وی چې موږ له دعا وغواړو چې الله باران وکړي وګوره وی وسیله غي ونه غوښتلوي وسیله ثابت شو کنه
ټول صحابه لاړل او عباس رضی الله تعالی عنہ ته چې موږ له دعا وکا وسیله ثابت ہو گیا. الکه تاسو نه تاسو کوم دا اوس چې دی کومي وسیله غواړي دا وګوره د سینې دي دا خو مونږ هم وایو نیک سړی له لاړ شه ورته وایي ما ته دعا وکا دا صحیح ده. خو تاسو راته دا وایي چې دا صحابه چې په دغه وخت کې عباس رضی الله تعالی عنہ لتلل او عباس رضی الله تعالی عنہ ول دعا غوښتله نو تاسو په ایمان وایي دی صحابه او د نبی علیہ السلام په ذات باندې وسیله په دغه وخت کې غوښته شو کو نه شو غوښته دا سی ویلی نشو چې الله عباس لتلو ته ضرورت خو دی کور کې به ټول ناشیو دی اجره کې بیٹک کې بناشیو ویلی به چې الله مونږ باندې د پیغمبر په وسیله باندې په مونږ باران وکا کو د سی سوال جایز وې نو صحابه به غوښتل نه خو غوښتل لري د سی ولی عباس لتلل عباس له زکت لل چې عباس ژوندې و او د ژوندۍ سړي نه دعا غوښتلی شي کو وسیله وې دغه ته چې کوم وسیله یادای نو دا خو صحابه له پکار دا چې دغه وخت کې ویلې وې چې الله مونږ باندې په وسیله د محمد صلی الله علیه وسلم باندې باران وکا ویلې دی غیده سي دا کمقلان اصل کې په ځان رد کوي خو پوهیږي نه دا خو دا غيو روایتو جو دا روایت چې آدم علیہ السلام په عرش باندې د الله او د محمد نوم لیدو دا روایت دا کمزور دی یو خو د قران د آیاتونو نه خلاف ته قران ښکارا ویلی دي دویم دا روایت کمزور دی تاسو ته ما ویلو الله دین له سړی پیدا کړي په سړی به دین پیژنې سو کوئی چې کمزور دی کنز العمال کې ذکر کړی دی هغه وایي چې دا روایت ضعیف دی وی دا سند واحی کمزوری سند ته وی کنز العمال والا سیانت الانسان کی ذکر کړی دی دا روایت کمزور ره دا معتبر کتابونه دي دا احادیث په جرح او تعدیل کې دا چلیږي دا روایتونه چې تاسو ته ما کوم خبره وکولې هغه کې چلیږي چې دا روایت کمزور ده. معجم صغیر د طبرانی کې ویلي دي چې دا روایت کمزور ده. امام زهبی رحمه الله دا په محدثینو کې لوی محدث دی کارا محدث دی دا د چې ټاپه په ولګي یا برابر ټاپي د په تعلیق علی المستدرک کې ویلي دي چې دا حدیث موضوعی دی بالکل ځان نه جوړ کړی شوی چې ما په عرش باندې ولیدلو موضوع د ځان نه جوړ کړی دی دا د خپل خېټو د پاره دا جوړ کړی شوی دی. د دې سره چې بل روایت ته کم لولاک لما خلقت الافلاک ک صورت د محمد نه پیدا کړي به خدای نه دا دنیا نو تاسو ته ما مخ کې ویلو سعانی ویلو دا روایت موضوعی دی ځان نه جوړ کړی شوی موضوع دی ته وای. مولا علی قاری رحمه الله وای دا روایت بالکل موضوع دی موضوعات الکبرى کی مولا علی قاری رحمه الله لیکلی چې دا موضوعی روایت ته کم چې دا آدم علیہ السلام په عرش باندې ولیدو د نبی علیہ السلام نوم د الله د نوم سره نو لہذا په دروحو د محمد دعا غوښتله او په وسیلو د محمد سو غوښتله دعا غوښتله. درهی مرغی چې پکې کله ذکر کیږي کنه او دا وسیلی مسیلی چې پکې کله ذکر کیږي نو ډایرکټ نه پاسيږي ها بس دا ښکارا خبرې دي کې سشتره نه قرآن ښکارا ذکر کوي فتلقى آدم من ربه کلمات ذکر آدم علیہ السلام د خپل رب نه کلمات یو سو کلمې او کلمات رستو سورۃ اعراف ذکر کړي ربنا ظلمنا انفسنا لایا فتاب علیه الله مهربانی وکړه په د باندې انه هو التواب الرحیم یقینا شاندار د الله رب العزت توبه قبل ان کې مهربان دی. قلنا اهبطوا منها جميعا اوی مونږه وزه تاسو منها د دې جنت نه جميعا ټولو. بیا وی قرآن مخته ویلی نو وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو دلته بیا قرآن وی قلنا اهبطوا او ګور عربو کې دا خبره ده دا په هر زبان کې دا خبره ده دا کم سړی چې بار بار خبره کوي کنه د خلک سوې لیوانه تکرار چې کوي په خبرو کې
د تکرار په خبرو کې دا د ژبې د فصاحت او د بلاغت نه خلاف خبري. نو قرآن یو ځل وی وځي، بیا ولې قرآن وی وځي؟ دا خو یو ځل ذکر شوی مخکې. آدم علیه السلام او حوا بیبي ته الله ویلی وځي، بیا وی وځي. نو دا تکرار د پیدې لپاره دی. ګوره تکرار چې کله بی پیدي هغه د لیونتوب خبري او هغه د فصاحت او بلاغت نه خلاف. تکرار چې کله د پیدې لپاره یا د فصاحت او بلاغت نه خلاف نه، مخکې چې الله رب العزت ویلی وځي، نو هغه کې مقصد داو چې الله رب العزت وی وځه. ګوره الته د قلنا سره څه ذکر کړي؟ تکوینات. او دلته د قلنا اهبطوا سره تشریعات ذکر کوي. وس آدمه ته چې د دې جنتونو نه کته ځمکې ته ځې، نو ځمکې ته چې لاړ شي په ځمکه کې به تکوینات سو تکوینات تاسو پیژندلیو کنه، نظام تکوینی داسې کارونه به سو چې هغه به ستا په اختیار کې نه، ستا وس او ستا په تاله په کې څه دخله نه، ستا د وس نه به باري. ګوره الته ذکر شي وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو. کوشئ بعضې به ستاسو نه دپاره د بعضو دشمنانی. دشمنی راتلل چې دي دا تکوینی خبره ده، دا الله راولي. دا کو د چا خوخه یو کو د چا خوخه نه، خو چې الله په غواړي راضي پی. یا ګوره ولکم فی الارض مستقر، دنیا کې زندگی تیرول دا تکوینی زندگی چې تو تیرای. ګوره پتا باندې بلوګ راضي، تند بدر باندې راضي، نور براخیږي، سورې برازي، جمع برازي، اوړه برازي. دا ټول دا تکوینات تی ټول. نو مخکې چې کم اهبطوا ذکر و، نو دا غي سره رستو د تکویناتو تذکره شوی و. او دلته چې قرآن وی قلنا اهبطوا منها جميعا، نو دلته ورسره رستو وی فاما یاتینکم مني هدى. دلته د اهبطون رستو د تشریعات خبره کوي، زما د طرف نه به هدایت راځي، قانون راځي. نو آدمه چې دنیا ته کوشي او اولاد دی راځي، نو څنګه چې تکوینات زما منی چې الله خالق مالک رازق، الله شپه ورځ راولي، نو دغه کشانته پستا په اولاد او په تاسو به تشریعي قوانین راځي. تاسو ته به د منځ خبره، د روزي خبره وي، د حج خبره وي، د زکات خبره وي، د اسلامی قانون خبره وي. تاسو باندې به حدود جاری کیږي، قصاصات به جاری کیږي، ستاسو به معاشره، ستاسو به کوری کلی وي، وطن وي. نو څنګه چې ورځ او شپه د الله مانی، څنګه چې بیماری او صحت د الله مانی، څنګه چې الله رب العزت له مړی او ژوندي مانی چې دا الله کوي، نو دسی به دام د الله مانی چې زه په روزه کې د الله يم، په حج کې د الله يم، په زکات کې د الله يم. نو زما دا کور بم د الله د قانون مطابق، زما کله معاشره، زما سپتال، تاڼه، اجره او جماعت، زما ټول وطن دا به د الله د قانون مطابق. دلته د قلنا اهبطوا بعد د تشریعات خبره ده، تکرار نشته. یادا ده چې مخکې الله چې ذکر کړل چې وقلنا اهبطوا وی مونږ دې ته کوشای، نو هغه د جنت نه اسمان ترا کوزیدل مرادو. او دا دلته چې وی چې کوشای منها جميعا، نو دا د اسمان نه ځمکې ترا کوزیدل مرادي. خدا قول کمزور دی د ډیرو وجونه. درېم وجه دا ده چې مخکې چې الله رب العزت وی کوشای، وقلنا اهبطوا وی مونږ اهبطوا کوشای تاسو، نو دا په څه اعتبار سره وای؟ وهم تراتل چې یاره الله مخکې امر کړو چې کوشای، نو آدم علیه السلام توبه وباسله دې منځ کې، فتلقى آدم من ربه، چې توبه وباسله. نو دا حکم د احباط په اوس واپس شوي، یعنی آدم ته به اوس دا حکم نه چې کوشا او حوا بیبي ته. نو ځکه دا حکم هو چې و د دې وجې نه چې دینه خطایي شوی وه،
او اوس خودی د خطای نه توبه وباسله نو اوس په غنیدي جنت کې پاتې شي نه. الله وی وقل نهبطوا منها جميعا پاتې کېدل نشتا. توبه خو داغي قبلېدل په خپل لحاظ خو خطای ته شوی ده د خطای به اوس دا سزای چې دی په دنیا ته ځي. وقلنا اویمونگ احبتو کشی منها د دې جنت نه جميعا ټول سوکو آدم علیہ السلام حوا بی بی او شیطان بیا برابر خبره ده که په یو ځای درې واړه را کوز شوي دي او که جدا جدا لکه مفسرین وایي شیطان ته مخکې راغلی او حوا بی بی او آدم علیہ السلام وروستو راغلی نو صحیح ده. قلنا وی مونږه اهبطوا کشی منها د دې جنت نه جميعا ټول فإما يأتينكم مني هدى ګوره آدم علیہ السلام د جنت نظمکی تراغی الله رب العزت ورته وی خپکیګه ما دی جنتولو لبا بیا راځي ولی زما د طرف نه په تاسو یو قانون درځي هغه قانون لستاسو تابعداري کو وشوا جنتونو ته بیا همیشه راځي. فإما يأتينكم کچری راشی تاسو مني زماره طرف نه هدن قانون فمن تبع هدایا نو چاچی تابعداری وکړه زما د هدایت فلا خوف علیهم نبس یری په دی باندې ولا هم يحزنون او نبدی غم جنشي. خوف دی ته ویل کیږي چې را روانه زمانه کی الله وی چاچ زما د قانون تابعداری وکړه را روانه زمانه کې پی یره نه لړمانانو اورونا کاندي تیاری دا ورتن دینه بنه یریږي زړه به ولا کلک کم زړه به ولا مطمئن کم. او حزن دی ته وای چې سړی په تیر شي وخت پسې کوي ګوره مونږ به واړو مونږ به پړوکوالی دا کارونه کول دا لا څنګه ژوند راغی دا وای کنه خلک. الله وای چې زما د قانون تابعداریو کې مال راشي نو را روان وخت پسې به را روان وخت کې به یریږي نه او تیر شي وخت پسې به غم نه کوي. یادا دا خوف د عذابونو سره او حزن په نعمتونو. الله وی چې زما د قانون تابعداري کوي نو فلا خوف علیهم نبی در باندې یرا نبی یری په دی باندې معنا د عذابونو نه بنه یریږي ځکه چې د قانون تابعدار د څنګه د عذاب نه یریږي. ولا هم يحزنون او نبدی غم جنشي معنا چې کم نعمتونه دي نعمتونو پسې بارمانونه نه کوي نعمت پورته الله ملاوي الله به خوشاله کوي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دا تخویب ته وسو مخکې تذکره وشوله د هغه چا چې څوک د قانون تابعدار دی هغه به یره وپینئ نو دا اوس تخویب ته چې د دې قانون څوک تابعداري نه کوي نو هغه به صحیح لکه څوک چې دغه قانون چې آسمانی قانوني لکه دغه قانون نه چې یو مسله راغلی ده مسله د اعبدو یا ایها الناس اعبدو نو څوک چې د داسې مسایلو تابعدار دی پاغه به نه خوف او نه حزن نو څوک چې تابعدار نه دی نو هغه نو والذین کفروا هغه کسان چې کوپر کړي کوپر دي ته وایي چې د ځړنه نه د منلي د الله وحدانیت د ځړنه نه دی منلي وکذبوا بیااتنا او تکذیب کړي زمون په آیاتونو په جبه هم نه د منلي ځړنه هم نه د منلي او په جبه هم انکار کړي دي بیااتنا زمون د آیاتونو اولئک اصحاب النار دا بدبخت خاوندان د ور دي هم فیها خالدون یبدی پدې کې همیشه وزیبتی نه بیا همیشه په ور کې. دا د دې حصے دویم باب وغه ختم شو. دا دریم باب خلاصه وایو دا دریم باب د دې آیات نمبر 39 دی عیسی کې سلور بابونه وکنه دا ولنۍ حصہ د دې 1 نمبر آیات نه تر 96 مې پورې وا نو دې کې سلور بابونه اولنې باب د 1 نمبر آیات نه تر 20 پورې دویم باب د 20 نمبر آیات نه دی 39 پورې
او خبرې پکې مونږ وکړلې چې سو پکې. اوس دا دریم باب دی. دا د دې آیات نه د دې 39 نمبر آیات 40 نمبر آیات نه تر آیات 46 پورې دی او دا خطاب خاص ته پس د خطاب عام نه. څه مقصد؟ ګوره الته الله ذکر کړل یا ایها الناس اعبدوا، اے د دنیا ټولو خلکو، کو یهودیان یې که نصرانیان یې که تور یې که سپین یې که ښځې یې که سړي یې که هر څوک یې، اعبدو یوازې د یو الله عبادت وکړئ. نو الته خطاب عام و، دلته اوس دا خطاب خاص ته یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعهدی. اے بنی اسرائیلو، الته یا ایها الناس دا اوس خطاب خاص. اے بنی اسرائیلو، بنی اسرائیل سوکو یهودیان او نصرانیان، دا بنی اسرائیلو. او دی ته ذکر کوي خطاب خاص پس د خطاب عام نه ذکر دی. ګوره عام طور لداسي چې سړی یو خبره کوي کنه نو د پښتو معاشره کې هم محاوره داسې ده، انساني توګه هم داسې ده چې لاول نه سړی یو خبره په چا مناوي نو عامه خبره کوي. تاسو دسي دسي وکای، دسي دسي وکای، دسي دسي مکوای چې ونه شي کنه نو بیا ته خلک خپل خپل راسیټ ټکی کنه یې لکه زه دا پلانی نه مني زما خبره کنه نو نه به مني، خو لکه تاسو خو پوه خلک یې، تاسو خو زما خپل خلک یې، تاسو خو مقرب و معزز خلک یې، تاسو یې ولې نه منئ؟ سړی ته خپل نسب والا راسیټ ټکی، سړی ته پوه خلک راسیټ ټکی. قرآن اول عام خبر ذکر کړه، اے د دنیا ټولو انسانانو یا ایها الناس اعبدوا، د دنیا ټولو انسانانو کو سپین یې که تور یې که ښځې یې که سړي یې که عرب یې که عجم یې، اعبدوا یوازې د یو الله عبادت وکړئ. ونشوله څوک یې نه مني که نه، څه ذکر شو، انعامات ذکر شو، دلائل ذکر شو، تخویفات ذکر شو، نه مني. بنی اسرائیل دسی خلقو چې دا په خلقو کې پوه خلقو، پدې کې علماو، پدې کې انبیا راغلي. قرآن وی بنی اسرائیلو تاسو خو پوه خلق کې، تاسو د اعبدو مسله ومنئ کنه. اوفوا بعهدی، زما لوز پورا کوي. لوز څه دی؟ پورواله د لوز چې دی الستو بربکم، دا لوزو او الستو بربکم توحید دی. یا ایها الناس اعبدوا توحید دی. د یا ایها الناس اعبدوا مسله اومنئ کنه. خو الته کې ګوره داوا چې یا ایها الناس اعبدوا، بہر رنگے کے جامع، بہر رنگے کے خواہی جامع میں پوش، من اندازے قدت رامی شناسم. شاعر وی کنا تو کو ہر قسم جامع واغوندی، خپل تبدیلی ځان کې راولې، خو ما نه خطا کېږي نه، زه دې وي د قدمونو انداز پیژنم. الته قرآن ذکر کړله مسله یا ایها الناس اعبدوا، نو الته مسله د توحید و په اعبدو سره، دلته مسله د توحید ذکر کوي بنی اسرائیل ته خاص. فاوفوا بعهدی، زما وعده پورا کوي کنه، زما د وعدې پورواله دا دی چې یوازې زما عبادت وکړئ کنه، ولې بل څوک شریک ګرځوئ. خطاب خاص ته پس د خطاب عام نه. په دې خطاب خاص کې با الله رب العزت د خپل نعمت تذکرو کی به بنی اسرائیلو، تاسو معزز مقرب د انبیاء او اولاد یې، ومنه زما لوز، زما په لوز پورواله وکړئ. زما د لوز پورواله دا دی چې توحید پورا په پورا ومنئ. و ایای فرحبون، خاص زمانه ویریږئ. دویمو و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تكونوا اول کافر به. د توحید نه بعد مسله د رسالت ته، د رسالت مسله مو من پیغمبر ته پیغمبر وایا، د محمد صفاتونه مو پټاوه، او د دې کتاب مسلم د دا قرآن، د دې قرآن نم انکار مکوا. دا مو منه توحید دی ومنو. او پو بعهده کی توحید ته به اشاره.
آمنو بما انزلت مصدقا لما معكم کې به قرآن ته اشاره اوس په قرآنم ایمان راوړه. ولا تکونو اول کافر به کې پیغمبر ته اشاره، پیغمبر نه انکار مکو، محمد ممانا دا ټولو کا. او د دې يهوديانو به بد صفات ذکر کی. ګوره بد صفاتونه ځان کې مرا ولا لکه ستاسو د مشرانو چې کم صفاتو چې د خپل خېټې د پاره به تحریف کاو، د الله آیتونه به بدلول. ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا. بد صفات ځان کې د خپل مشرانو مرا ولا. يهودي نصرانی ستا د مشرانو دا صفاتو، ستا مشرانو په خلکو حق ګډ وډ کاو. ولا تلبسوا الحق بالباطل. وسیم کوي کنا وایو بکهیری ځان کې مرا ولد يهوديانو د نصرانيانو د خپل مشرانو صفات ځان کې مرا ولای. ستا مشرانو به کتمان حق او حق په پټاو. وتکتم الحق وانتم تعلمون. دا درې صفات په بد ذکر کې د يهودو او د نصرانيانو. دا غي مقابله کې به درې ښه صفات ذکر کې د مؤمنانو. د دې بدو صفاتونو په ځای په ځان کې ښه صفاتونه پیدا کړي. د مسلمانۍ صفاتونه ځان کې راولای. د مسلمانۍ صفاتونه بسې اقیم الصلاة، پابندی د منځ کوا. د مسلمانۍ په بل کوم صفاتی و آتو الزکاة ورکعوا مع الراکعين. د تابعدارو سره په یو سب کې ملا تړلې ودرېګا. او بل داره واستعینوا بالصبر والصلاة. تابانه په دین کې تکالیف راځي، په دین کې بدر باندې سختۍ راځي، بڑا کې بنو باسي چې ویلې د لا اله الا الله ټینګ بشي. اگر گویم مسلمانم بلرزم کې دانم مشکلات لا اله را. د لا اله الا الله چغتی وخم وجود می رپیږي بګنیږي چې لا اله الا الله دی ویلې دا. نو دې کې به صبر ته احتیاج پیږي، صبر ته به ضرورت پیږي. په صبر به ودرېږي، کلک پشي، مستقیم بشي، استقامت په ځان کې راولي. د دغه کې درې بدو صفاتونو په ځای په ځان کې دا درې ښه صفاتونه راولا. دا باب به ختم کی په اثبات د قیامت باندې. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.